الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. مخي احکام بیان شو. سورة مائده کی ډیر زیات احکام دي او ډیر ګران سورت ده. اوس دا غي باندې د عمل لپاره د آخرت یې ذکر کوي. ذهن جوړي د دنیا قوانین چې نو باغې کې څه ذهن جوړول نشته. بس یو قانون دی چې ماته کو ته جرمانه، لیکن شریعت چې کوم قوانین جوړوي هغه سره هغه ذهن سازي هم کوي. دا احکام دي ور آخرت را روان دي او الله تعالی د پیشي ده، لہذا په دې احکام باندې عمل وکړه. دیو چې قانون باندې خلک عمل نو کوي، لکه پولیس ولاړ یو کیمرا ده دا کارونه کې لکه په کیمرا کې براشه او دا قانون مات نه کې پولیس به ونیسي. دا جرمونه کم شو که زیات شو؟ دا کیمرې او دا پولیس چې راوتي دي نو جرمونه زیات شو، څه کم نه شو. نو صحیح طریقه دا ده چې خلکو ته د آخرت یره ورکړي. الله شته تعیني که ته ښکاره او که پټې الله تعالی دی. شریعت دغه شان ذهن جوړي او بدل باندې بل سړی خلکو اخلاق ټیک نشي چې ته کیمرا لګېدل جرم مکو، پولیس ولاړ له جرم مکو. نو په کار خدا دې چې دا کم شو نو یا پولیس ته ور دې بل سړی باندې چې جرم مکو، نو هغه پولیس باندې وسوک ور دې، هغه بل پولیس باندې وسوک ور دې. دا خو د دې لپاره دي چې خلک دا چرس مرس نه کوي. دا له زمانو سره خپل شریک هغه باغی بسو کور دي. صحیح طریقه دار چې په خلکو کې د آخرت یره پیدا کې، خوف خدا په خلکو کې پیدا شي چې الله لور روان دي، الله ته جواب ده. نو احکام ذکر شو، وز د آخرت ذکر کی. د دې لپاره چې سړی په احکام عمل وکړي. امام قرطبی وی دویم ربط دا ده چې مخکې د یو مقدمه ذکر وشو، هغه کې بعضی کسانو قسم خوړل او په دروغ باندې او پر دې جامع قبضه کړو. نو الله تعالی دې ته د آخرت یې ورکړي. سو قسم خوري او د بل شي چانه به شي حاصلې او په دروغ باندې، نو آخرت خورا روان دي. الله تعالی د ټول خلق ورزي او د خپل اعمالو جوابدهي وکړي. دا د آخرت فکر هم ډېر لوی فکر دی چې بچا کې پیدا شي. یاره هسې زه وایم که نه، دا موږ چې کومه خبرې کوو د خلکو مبارک، نو په دې کې به زه وایم چې سل خبرې موږ وکړو که نه، نو یو کم سل خبرې دا بې دلیله خبرې دې ته تاسې نه مسعودنې سوچ وکړه. تا یو ما چې کم خبرې کړ، یو کم سل خبرې ټولې غلط دي. چېرته یوه خبره به مونږ ټیک کړو. خوف آخرت هلکه الله له ور روان دی. او حدیث کې راځي کله ناکله به سړی داسې خبره وکړي که نه چې دا به سب د هغې دپاره څه باک نه کوي چې یاره دا هم جو داسې غټه خبره ده، او په هغه خبره به دی جهنم ته رسېدلی. داسې خبره به یې کړې چې جهنم ته به تللی، لیکن د ده به هېڅ پروا نه، بس لګیا به وي. ګپونه دي هلکه او شپونه دي او شپې دي او راځه چې ګپ ولګو. نن سبا ګپ صحیح او ټولې خبرې به یو بل بس. او څنګه خبرې؟ داسې خبرې چې هر سړی څوک په محسوس انداز کې او څوک په غیر محسوس انداز کې خپله ولوړه وړي او د بل ښکته وي هر سړی. او د هر سړي دا خیال لري چې دا زه سوی ما دا بل نه پوهېږي.
لیکن زموږ په هر چا په ذهن کې دا چې دا زه څه ویم که نه زما دا مخاطب که څه نه پوهېږي او هغه پې پوهېږي خو د ښه سړیتوب ورته څه نه وي هغه پوهېږي مړه زه یې پرېږدې او ما استاد دا خیال چې زه دا چا ته څه ویم که نه دا دې ما ته بیوقوف جوړ کړی دا دې خبرو کې او دې فکر او دې سوچ کې لږ احتیاط پکار آخرت را روان دی هر سړی به الله تعالی ته یوازې ور روان دی د خپل اعمالو حساب به کوي چا چې څه ویل او د الله تعالی نه به یو خبره پټه نه وي یو خبره به د الله نه پټه نه یوم یجمع الله الرسل په هغه ورځ باندې یاد که هغه ورځ چې راجمع به کړي الله تعالی رسولانو لره ویقول الله تعالی به ووایي ماذا اجبتم څه جواب درکړی شوی و تاسو اولنی تپوس به د انبیاو نه کېږي او بیا به د امتیانو نه کېږي پیغمبران چې الله راجمع کړي نو ویقول الله به ووایي ماذا اجبتم دې خلکو تاسو له څه جواب درکړی تاسو چې دنیا ته لاړئ او د توحید دعوت هم وکړو نو څه جواب درکړی شو قالو دیو به ووایي لا علم لنا موږ ته خو هېڅ علم نشته انك انت علام الغیوب یقینا ته خاص ډېر زیات پویا په غیبو باندې په پټو باندې دلته دا سوال دی چې ولې د ابو جهل کفر نبی علیہ السلام ته نه و معلوم نبی علیہ السلام به کې هم ووایي چې ما ته پته نشته د ابو لهب کفر ولې نبی علیہ السلام ته نه و معلوم او د ډیر انبیاو خلکو مخالفت کړی دی او هغه انبیاو ته معلومو او دلته به انبیا ووایي چې موږ ته هېڅ علم نشته د دې جواب دا دی چې هلته چې فیصلې کېږي نو صحیح به په نیتونو باندې به کېږي او په دنیا کې صرف ظاهري فیصلې کېږي په دنیا کې خو که چا څه وویل خلک په هغې باندې ګمان کوي او یو سړی مونځ وکړو نو ما ورته د ښه ښکاري یو سړی قسم وخوړو نو ما ورته وایي زه به ټیکې خوړلی دی یو سړي به یو خبره کې ګواهان پیش کړه نو هغه وګټله په ظاهره باندې هر چا ته خپل عمل ټیک ښکاري لیکن د آخرت په ورځ باندې به په نیتونو باندې فیصلې کېږي او په دنیا کې داسې قاضي نشته چې هغه د چا په نیت باندې پوه شي لہذا په دنیا کې ټوله خبره به ګمان روانه ده او په ظاهر باندې روانه ده نبی علیہ السلام وایي په حدیث کې موږ به په ظاهر باندې فیصلې کوو نو ګوره انبیا به ووایي چې موږ ته علم نشته نو د باطن علم خو انبیاو ته نشته یو سړي چاته ویلو چې زه مسلمان یم نو پیغمبر ویل ټیک نه پیغمبر د هغه د زړه نه خو خبر نه و دقه فیصله به په آخرت کې کېږي ځکه الله تعالی چې دی علام الغیوب دی علام الغیوب دا وحید الدین خان وایي او مثال کې وایي او یو زنانه راله په چا باندې څه زنځیر خرڅوي هغه ورته ویلې چې دا د سونه دی او دا زمانه واخله وایي هغې ورته ویلې چې زه نالم ویل نه بس وایله زما خاوند بیمار دی ورځان یې خرڅوم هغې ته واغېستو په سبا چې کله د سرو والا دکان ته لاړه نو چې هلته یې وکتو هغه تشه تانبه وه مولانا وحید الدین وایي چې نه په دې دنیا کې هر سړی وایي چې زه منځګزار یم زه ډېر غټ مسلمان یم او دا بل ډېر غټ ګمراه دی د دې پته به هلته لګي په هغه دکان کې چې په هغه تله باندې وتللی شي که نه بیا به پته ولګي چې دا کره و که کوټه و نو د سرو پته په دکان کې لګي چې دا سره دي که تانبه ده نو پیغمبران به ووایي چې موږ ته هېڅ علم نشته ځکه چې په باطن باندې موږ خبر نه د ظاهري علم راته شته او دویم جواب یې دا دی چې د دې نه معنی دا ده چې موږ ته هېڅ علم نشته معنی دا ده چې زموږ د مرګ نه وروسته چې چا څه کړلی د هغې نه مو خبر نه په ژوند باندې دې خبر یو د پلانې مسلمان او پلانې کافر لیکن چې موږ وفات شو بیا موږ ته پته نشته چې په موږ شا ایمان راوړی دی او که نه هغه حدیث کې راځي په حدیث د حوض کوثر کې
نبی علیہ السلام به حوض کوثر باندې ولاړ خلکو له اوبه ورکوي چا د نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري کړي نبی علیہ السلام به هلته استقبال ته ولاړ چا استقبال لږ نبی علیہ السلام ولاړ ته سوچ کوه نو هلته به نبی علیہ السلام خلکو له اوبه ورکوي نو هلته به بعضې کسان راوستلی شي نبی علیہ السلام آواز وکړي دا خو زما امتیان دي رایولئ ملائک به بل طرف ته بوځي او نبی علیہ السلام ته به ووایي چې تا ته پته ده دې استانه وروسته څه کوله په دین کې یې نوي کارونه ایجاد کړو ستا به طریقه باندې خو نه روان نو اینه نبی علیہ السلام ته د خپل مرګ نه وروسته پته نشته چې به ما باندې چا ایمان نه وړی دی او څوک چا څه کړ نو پیغمبران به ووایي چې لا علم لنا موږ ته هېڅ علم نشته چې زموږ د مرګ نه وروسته چا څه کړ مولانا مفتی شفیع صاحب هغه حدیث نقل کړی امام ترمذي وایي نبی علیہ السلام ویلی لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس دا بنی آدم دا قدمونه به ونه خوځي تر دې پورې چې د پنځو خبرو تپوس دې وشي وعن عمره فیما افناه د عمر په باره کې چې دا دې به څه کې تېر کړی وعن شبابه فیما ابلاه او دا ځواني دې به څه کې تېره کړو یاره د دې نوجوانانو دا ځوانۍ اب سکی تیریږي او دا چرس خلک دې شي کوي لکه خوراک چی کوي او ټول خلکو به ځان ناګاره کړي او خپو دا خلک یې کوي ګوره هغه د څوک څه نه وایي او که بیا یو مولا خبره وکړه هر سره یو جالیږي صحیح شو که نه ښه معتبر خلک یې کوي ګوره په دې باندې هر سړی ځان ناګاره کړی لیکن که چرته بیا یو مولا څه ویله بیا به هر څوک خبرې کوي نو په دې باندې ځان غلی کول نه دي پکار وعن شبابه فیما ابلاه او دا ځواني دې به څه کې تېره کړو وعن ماله من أين اکتسبه وأين أنفقه او مال دې د کوم ځای نه ګټلی او په کوم ځای کې دې خرج کړی او د علم په باره کې چې په علم باندې دې څومره عمل کړی دا وره الله تعالی دا هر څوک ور روان دی سوچ کوه اذ قال الله د دې آیات معنی دا د صورت خلاصه ده چې تاسو عیسی علیه السلام د خدای وایې که نه د عقیدې اصلاح به کېږي په دې صورت کې د عیسایانو سره ډېر بحث شوی نو تاسو چې عیسی علیه السلام د خدای وایې نو هغه خو محتاج دی او کومه کس چې محتاج یې هغه خدای نشي کېدی خدای هغه ذات دی چې هغه مستغني دی الله الصمد دی هغه بې نیاز او بې حاجت دی او هغه کس خدای نشي کېدی چې هغه محتاج دی په نعمتونو کې چې الله تعالی به نعمتونه وکړه په دې کې الله ته محتاج و دویم په تصرفاتو کې عیسی علیہ السلام چې کوم کارونه کول او معجزات ورسره په دې کې الله ته محتاج و دریم چې بنی اسرائیل به کله حمله کول نو الله تعالی د بنی اسرائیل منع کړه د خپل ځان په حفاظت کې الله ته محتاج دی سلورم دې مرګرو ته محتاج دی حواریین چې وته نو کوم ذات چې هغه دومره زیات محتاج وي هغه ته تاسو څنګه خدای وایي نو دا اصل کې قرآن خو یوازې د یو کلی کتاب نه دی کنه دا خو انټرنیشنل او بین الاقوامي هر خبره رانیسي ته وایي چې دا بس بدی کې ولیکي یعنی قرآن چې دا زما استاد یوازې خبرې نه کوي دا ټول کائنات وسلیږي دي نو کله به د کلی خبره راشي او کله به بین الاقوامي خبرې راځي کله د کائنات او سوپر نیچرل خبرې هغه د اسمانونو د غیب خبرې دا دومره لوی کتاب دی نو عیسایانو سبا هسته چې سبت هغه ته خدای نو خدای دی ته یا بار سکه الله ته محتاج او بیا په دې ځای کې دا هغه د مرګرو مکالمه ذکر کړي چې ګوره عیسی علی السلام او چې کوم شاګردان یو دا غوی د یو بل سره دا مکالمه وشوه چې مونږ به تا باندې ایمان راوړو مونږ مسلمانان یو او ګوره هغه نږدې مرګرو عیسی علی السلام ته خدای نه دی ویل ته ډېر وروسته زمانه کې به 2020 کې او د عیسی علی السلام مخې ته چې کوم شاګردان ناسو
دیو دا ډیسایپل وای ډیسایپل هغه شاګردانو ته وای د عظیم سړي شاګردانو ته په انګریزي کې دیو ډیسایپل وای 12 کسان یو سټوډنټ دی اسی عام شاګرد ته لیکن د عظیم سړي شاګردانو ته حواریین او ډیسایپل وای چې هغه د عیسی علی السلام د دومره نږدې وو هغه به ایمان راوړو هغه ته خدای نه دی ویلي لري خلک یې تاسو هغه ته خدای وای دا خبره مقصد د عقیدې اسلام اذ قال الله کل جو الى الله پاک عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم اذکر یاد ک نعمتي نعمت زما علیک بتا باندې وعلى والدتک او فصاب مور باندې نو عیسی علیہ السلام په نعمتونو کې الله ته محتاج دی دا څنګه خدای کې دی شي اذ ایتک کله چې ما مضبوط کړو تعالی را به روح القدس به روح پاک سره مراد دی وحی دا یا جبرئیل علیہ السلام دی جبرئیل علیہ السلام دا غسور سره تكلم الناس في المهد وكهلا تا خبر کول اذا خلق سرا في المهد بمغیګ د مور کې وکهلا او پوخ مر کې عیسی علیہ السلام د مور په غیګ کې خبرې دا معجزه ده وکهلا او پوخ مر کې عیسی علیہ السلام چې اسمان ته ختلې ده 33 سال عمر و د 33 سال اخرنی ورځې او 34 شروع کېدونکې و نن سبا د 2020 په هغه وخت کې چې عیسی علیہ السلام اسمان ته وخجولې شو 33 صرف او صرف 33 دا 2020 موږ دا غي نه حساب وکړو نو الله تعالی وایي چې د پوخ عمر کې د خلکو سره خبرې کوي په دنیا کې چې عیسی علیہ السلام او پوخ عمر د خنو رسیدل 33 سال د غسوک پوخ عمر نه وي دې معنی دا چې ورسته برازي او بیا به د خلکو سره خبرې کوي نو په لوی عمر کې خبرې کول معجزه نه ده او سړی د اسمان راشي او بیا د خلکو سره خبرې کوي دا معجزه ده کنه په دنیا کې عیسی علیہ السلام پوخ عمر ته نه رسیدل واذا علمتك الكتاب کله چې ما تعلیم نور کړو تعالی د کتاب او حکمت او د سنت او تورات او انجیل او د تورات او د انجیل ان دې ځنه پته لګي د کتاب نه مراد قران دی او الحکمت مراد سنت دی چې ورسره عیسی علیہ السلام را کوشي الله تعالی ولدا تعلیم ورکي خلک وایي په قران کې د عیسی علیہ السلام راتل نشته وَإِذْ تَخْلُقُوا او کله چې تا جوړوله من الطین د خټینا که هیئت الطیر بشان د شکل لمارغه باذن زما په حکم باندې بطن په ہوتا بخوکې کو بیا باغېږي فتكونوا بشوبا وطيرا مارغه باذن زما په حکم باندې وتبرئ الاكمه او تبرغ ولا مرزاد راندا والابرص او برګي مرز والا باذن زما په حکم باندې وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى باذن کله چې تا راایستل مړو لرا باذن زما په حکم باندې انا خبره به باذن کې ده چې عیسی علیہ السلام چې کوم کارونه کوله بدی کې الله ته محتاج نو کم سړی چې په تصرف کې الله ته محتاج دی هغه الہ نشي کېده د دې وضاحت په سورۃ آل عمران کې شوی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عیسی علیہ السلام خپل حفاظت کې هم الله ته محتاج دی نو هغه څنګه خدای کې دی شي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې ما من کړ بني اسرائیل ران کذا قتل سانا اذ جئتهم کله چې را لته دیو ته بالبينات بواضح دلائل سرا فقال الذين كفروا بسوا الى كسان کافرون منهم دیون ان هذا نذا الا سحر مبين مگر سحر ښکار دی آخری خبره چې دې به مرګرو ته محتاج واذا اوحيت او کله چې ما وحي وکړه یعنی مزړه کې نو واچول را ال الحواریین هغه انتهائی مخلص مرګرو د عیسی علیہ السلام ته ان امنو به چې ایمان راوړې به په ما باندې او به رسول او زما په پیغمبر باندې قالوا او ویل آمنا موږ ایمان راوړې وشهد او د گواشه به اننا مسلمون چې بشک موږ مسلمانان یو ورته عیسی علیہ السلام مرګري چې مسلمانانو تاسو کریسچیان یې تاسو عیسایان یې تاسو به عیسی علیہ السلام د سینې روان امرګری به کملار روان ده بس یوم یجمع الله الرسل باغرز باندې چې راجم وکي الله تعالی پیغمبران لرا فیقول الله بووی ماذا وجبتم سجواب درکړې شوی او تاسو دا قالوا دا رسولان بووی لا علم لنا نشته موږ د هیڅ علم د دیو په باطن باندې په پټ باندې موږ د دیو نو خبر یا قالوا دا انبیاء بووی لا علم لنا نشته موږ د هیڅ علم رسته د مرګ زمونږ
انک بشک تشی انت خاص تشی علام الغیوب ډیر زیات وی په پټو سيزونو باندې. اذ قال الله کله چې وبوي الله پاک د قیامت خبره ده. اذ قال الله کله چې وبوي الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم اذكر نعمتي عليك یاد ک نعمتونه زما عليك بتا باندې وعلى والدتك او بمور ستا باندې. اذ ایتک سوخ چې مضبوط کړو تعالی را بروح القدس بروح پاک سره جبرئیل علیہ السلام دې تکلم الناس دا خبرې کولې د خلکو سره په المهدی بغیر مور کې وکهلن او په خمر کې. و اذا علمتک الكتاب کله چې ما تعلیم درکړو تا د قران او الحکمت او د سنت او التورات او د تورات او الانجیل او د انجیل. و اذ تخلق من الطين او کله چې تا جوړول من الطين د خټینا که هيئت الطير بشان د شکل لمارغه باذن دما به حکم باندې وطن بخو تا بوکه کو بها باغې کې بتكون شو باغ طيرا مارغه باذن به حکم زما باندې وتبرئ الاكمه او تا روغ ولا مرزاجران والابرص او برگی مرض والا باذن زما په حکم باندې. و اذ تخرج الموتى باذن کله چې تا راایستل مړو لرا باذن زما په حکم باندې یعنی ژوند کول دي. و اذ کففت بني اسرائيل او کله چې ما من کړیو بني اسرائيل لرا بن کړیو بني اسرائيل عن کستا د قتلنا اذ جئتهم کله چې را لته دیوته بالبينات بواضح دلائل سرا یا بمعجزات سرا. وقال الذين بسئلوا الى كسانو كفروا كافران منهم دجون ان هذا الا سحر مبين مگر جادو د اخکارا. واذ اوحيت کلج وحي وکړه کلج بزړه کې واچلما الى الحواريين او مخلص مرګروتا شاګردان او ډیسایپل ان امنوا بي ایمان راوړی بي په ما باندې او برسول زما پر رسول باندې چې عيسى عليه السلام دي. قالوا اغا حواريون اغا مخلص مرګرو ویل آمنا موږ ایمان راوړی دی په الله باندې او عيسى عليه السلام باندې. واشهد او گواشه عيسى عليه السلام باننا مسلمون بشک موږ خو مسلمانان یو.